الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وای اللهم صل. ډیر زیات عزتمندو مسلمانانو کشرانو مشرانو زمونږ د خطبو سلسله د سیرت شروع په تیره خطبه کې مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان بیان کوو خو د وخت کموالي د وجې نه څه تذکره شوې وه او څه تذکره پاتې وه. مونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام او دغه رنګې د قصي ابن کلاب پورې چې په تاریخ کې څه مشهور واقعات هغه مونږ ویلي. نن به مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان کې د نیکونو نور ذکر کوو کوم چې په تاریخ کې موجود دی او مونږ له پکار دي چې مونږ تاسو هغه زده کړو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نیکونو کې چې کوم مونږ تذکره کړې و قصي دا غزوه عبد مناف او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پنځم پښت نیکو کله چې ورته هغه پښتانه سره ډر نیکه زما خیال کدا څه لفظ وای دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه. مونږ په تیر خطبه کې دا خبره کړې و چې قصي دا عرب چې دینو دا متحد کړه او د دې لپاره د تجارت بندوبست وکړ او د غرنګي د کعبه دا چې کوم خدمت رفاده سقایا حجابه دا کوم خدمت به شدیو کاو رفاده دې ته ویل کېده چې دا لری لری نه به خلک راتله هغه سره به د روټي تنظیم نو ندی قریشو براغي د پاره د روټي تنظیم کاو. د قرنګ سقایا د زمزم دا چې کوم اوبوي دا جرهم قبيله کم چې بیا د اسماعیل علیه السلام په وخت کې آباد شو هغه دا کوی چې کله هغه د عربو نه ایسته د قریشو نو هغه دا کوی پورا بند کړو د دې هیڅ نام او نشان نو په مکه کې به د اوبو کمیو د قرنګ د قریشو به د سقای تنظیم کاو خلکو له د اوبو تنظیم کاو او د قرنګ حجابه د کعبه چې د کم تولیتو مونږ چې ورته متولی وایو نو دا چې دینو د اختیار د قریشو سره قصي په دې کې لګ نوره ترقیم کړو د دې تفصیلی واقعات مونږ ویلو او د قصي نه بعد د غیره ټول چې کوم میراث د خدمت د کعبه د قرنګ د قریشو د مشرۍ دا عبد مناف ته پاتې شو. عبد مناف چې دغه داغه زوی هاشم کم چې مشهور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ورنی کنوم دی. هاشم د دې اصل نوم چې دی نو دا عمرو
دا د عبد مناف زوی خو اصل نوم یې سو عمر. د هاشم نوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نسبت چې دی تکیږي کنه زمونږ پیغمبر سره رسولی هاشمی. علامہ اقبال هم یو شعر کې وایي کنه چې اپنے ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول هاشمی. نو دا هاشمی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل کېږي دا غي نسبت خپل د قنیکه طرف ته او د دې نه اصل نوم عمرو. هاشم د لقب او د لقب وجه دا ګرځیدلی و چې یو ځل په خانه کعبه کې په مکه کې قحط راغی د شام ته تلو قافلې سره او چې کله واپس راغی نو خط تجارت کړو ډیر شی او خاني حلال کړو د قرنګ روټي په خکړه او هغه بیا د دې او خانو د دې غوخي په کړای کې ما تکړه ست چې د خلک سرید وای مونږ سرید ورته وای عربی کې مرته سرید وای دا یو کو په خلکو باندې او خړل نو د روټي ماتولو ته اصل کې عربی کې څه لیکيږي هاشم. نو دا روټي ماته کړي و دا هغه وجه نه ده په هاشم باندې مشهور شو د دس. نو د دې هاشم دا لقب چې دی نو دا په دغه وجه باندې ګرځیدل. بیا د عبد مناف نه دته چې دی نو د رفاده سقایا دا دوه ذمہداریان چې دی نو دا حواله شوی. خدای عربو چې دی نو د دې قریشو دا یو خاصیت چې په دې باندې د چا حکومت نه د آزاد قبایلو او د دې حج د دې خدمت د وجنه مختلف ځایونو خلکو بدې ته خیال به ساتي چې یاره دا د کعبه سړي دا د کعبه خیال ساتي که چا قانون ورته مونږ سو ویلا نو سبب بیا په حج کې دی بیا زمون ملګرستیا نه کوي مونږ له وبنه راکې د خرګي د روټي بندوبست پاله نه کوي. نو د دې حکمت باندې ټول عربو کې قریش خلکو پیژاندل او دوی ته بچا سنوي. نو د دغه نه د منصب نه هاشم فائدہ واغستا او قریش له تجارتی ترقی ورکړه. خپل درې رونه د یو عبد الشمس یو مطلب او یو نوفل دا ځان سره کړه و راځي د قریش د لپاره د تجارت د دې دغه کو شام بادشاہ چې کوم غسانو هاشم لاړ او هغه سره تجارتی معاملات وکړه. د قرنګي د حبش کوم نجاشی بادشاہ به ورته ویل کېدو دا نجاشی چې دینو دا د هغه د بادشاہانو لقب لکه څنګه چې زمونږ مشر ته ویل کېږي صدر او وزیر اعظم. نو هغه سره مطلب دغه وکړه او د قرنګي یمن ته چې دینو نوفل لاړ او هغه التکی تجارتی مراعات حاصل کړه. نو په دغه علاقو کې به خلکو قریش ته به چم سنوي خاله خلک بډاکی و غیرت ناسو ټیکسونه به غسل د خلکو نه قریش نه بچانه غسل. نو دغه طریقې سره چې دینو قریش ته امن عام حاصلو هاشم چې دینو دی بیا په دغه تجارت کې ترقی وکړه. د هاشم نه بعد د نبی صلوات و سلام چې کوم اصل نکد نو هغه د عبد المطلب د هاشم چې دینو 15 خزې کړي وي د کې دوه خزې چې دینو د مدینه وي. اولنې خزه چې دینو د خزرج داغه د قبيله نه کړي و نو اکثر به چې د شام تتلو تجارت لپاره نو الته کې بخپل د سخرګنۍ سره به کله ناکله پاتې کېدو. نو یو ځل د مدینه ته لاړ یو زنانه و سلمہ بنت عمرو ابن زید هغه په یو چت ځبانی ولاړه او خلکو ته هدایت ورکول چې دا پلان کې پلان کې لور کې د غرنګي تجارتي قافلې هغه ټیم کې صرف تجارت کېدو نور سره سره ترقی دنیا نه وکړي. د عبد المطلب چې هغه ولیدنو خو هم شو د سیره خبا سره خزه هغه ورته وی چې زه مطلب یم هاشم یم د شری هاشم ولیدم وزه هاشم یم د غرنګي د قریش مشر یم د دې د وجې ناغي ور سره نکاح وکړه. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمنیا و نو هغه د کم خاندان و بنو نجار بیا و نو دا غي د وجنه بیا عبد المطلب صاحب په دغه سفر کې دغه زنانه سره نکاح وشو التکی او بیا هاشم چې د روان شو فلسطین طرف ته تجارت لتلونه چې غزا ته ورسید التکی د بیمار شو او بیا التکی وفات شو. نو دا زوی عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح چې کوم دی دا په مدینه کې پاتې شو دا مکې ته رانغی او د چې کله پیدا کېدو نو د خپل نوم سو د عبد المطلب سره شیبه د دینو مو سو شیبه په هغه وخت په عربی کې چاته وای بوډا ده او د ته شیبه په دی وجه ولکېږي د چې پیدا شوند د اختو کې سپینو بس هغه ټیم نه شیبه جو نو بیا شیبه وګرځیدو.
نو یو ځل داسې چلو شو چې ثابت ابن منذر کم چې د حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پلارو د مکې ته راغی مطلب ته وی دا مطلب دا شیبه سپسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح تراو هغه ته ویل استاسو د خاندان چې کم شیبه ځوان دی هغه ډېر خسته ځوان دی ډېر تکړه دی د مشرۍ ډېر غټ غټ صلاحیتونه دي پکې صفت د ورته د شیبه سه بوکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح هغه په ځړه کې دا خبر رااله چې یاره زمو د خپل وراره چې دینو دا د مدینې نه راولم مکې ته خپل خاندان د چې څنګه لاړ شیبه سه به روان کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح نو چې څنګه مکې ته راورسید نو دا خو چالیدل نه او د په خزان سره شاته کې نه ول خلکو چې عبدالمطلب دا مطلب اصل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح تراو خو خلکو چې کړي مطلب ځان له غلام راوست هغه ورته ډیر وی چې دا زما وراره دی غلام مینه دی خو بس خبره داسې مشهور شو چې بیا څه شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح شیبه سے په عبدالمطلب باندې مشهور شو د قرنګي عبدالمطلب سے چې دنو ډېر نیک انسانو او تاسو دا به ویلي او ان شاء الله تعالی آینده خطبه کې براشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د دې نبوت نه مخکې غار حرا ته بتلو عبادت وکاو نو د دې عبادت اصل ایجاد چې دنو دا چا کړ د عبدالمطلب سے کړ رمضان المبارک د میاشت په چې کله رااله پدې کې به عبدالمطلب سے چې دنو غار حرا ته بتلو تقریبا یو میاش عبادت پیدا الله تعالی کاو او دا قرانګي ټول میاش کې به خلکو ته چې دنو غریبانو ته به روټي ورکوله نو دا ډېر نیک سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا عادت زده کړو کنه چې د بم غار حرا ته تو عبادت به کوم دا اصل کې د چانه زده کړو د نیکه بابا نه چې دنو دا چل زده کړو بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف رمضان نه بلکې کله نه کله بتلو او د قرنګي غار حرا کې به عبادت کاوه ولنه وحیم بیا د غلط راغلی و دا خبره موږ مخکې نه دغه کې ذکر کړو نه مو ویله چې جرهم قبيله چې دینو دا ابي زمزم څخه کړو ختم کړو یو ځل حضرت عبدالمطلب سے خوب ولید او هغه ته په خوب کې د زمزم د کوی او خودل شو چې د زمزم د کوی کم ذکر دغلته نو د حضرت عبدالمطلب سے په هغه وخت یو ځای حارسو د ځان سره خپل زوی کو داله واغست لاړه قضې وکنهسته چې څنګه د تکبیر ناره ولګوله قریش ته پته ولګید چې یاره زمزم اوبره پیدا شو دا غي نه بعد قریش ټول قبایل راجمع شو عبدالمطلب سب ته ویله ودا خو زمونږ د نیکه بابا د حضرت اسماعیل علیه السلام کوی دی نو په دې باندې به زمونږ د ټولو حقوق یو شان دي عبدالمطلب سب ورته نه دا مال الله تعالی را کړی د دې ذمہوار بسې ما صفه او د دې د اختیار چې دینو دا ما سره هغه دې سره جګړه کوله نو بیا دې فیصله وکړه چې یاره د بني سعد ابن حزیم یو کاهن ده هغه ټیم کې د کهانت چې دینو څه خبرې به دیو ته د اسمان نه حاصلې دي دا شیطانان بدله د فرشتو په مجلسونو کې به کېناستو الته نه به چې څه خبرې واوري دي را بل چې چا به تابع کړي هغه کاهن ته به ویله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد دغه سلسله بند شوې ده اوس چې کاهنان څه وایي نو دا دروغ وایي خو هغه زمانه کې څه نه خبرونه به دیو ته را رسیدل نو دیو مو ویل چې چرته کاهنان ډېر غټ خلک وزو په بني سعد ابن حزیم یو کاهن ده او باغې باندې خپل فیصله وکړو چې دا دغه به څوک د زمزم د مشری به د چا سره د قرنګي دی روانو په لار باندې یو ځای ته ورسېدل نو لري قریش سره چې دین وب ختم شو عبدالمطلب سے ورته ویله چې کله وب ختم شو د نور خلکو نه وغوښتي هغه مرنکړي هغه تاسو سره نشته نو مونږ چې تاسو والي مونږ سره به ختم شي دی خپل وځ راغون شو فیصله وکړه چې مشوره وکړه چې وسې چلو عبدالمطلب سے ورته ویله راځي اسیم د ژوندۍ نور څه آثار زمونږ نه دی پاتې ځان له قبرونه وکنو او چې کم سړی مړ کېدو هغه ورته دغه کوو دفن کوو ځان له قبرونه وکنه سو کې ناستو چې خډیر وخوش سلک وخت بعد به عبدالمطلب سے ورته ویله مړه ځان نامه سلسله مړی جوړ کړي راځي زو چرته الله تعالی به زموږ سو کی س بندوبس به زموږ استاد د ابو او فرمایلی شي چې څنګه عبدالمطلب سے خپل د اوخه روانه ولا هغه د خپل سره الله تعالی سي چلو کو یو چې نه راويسته او دیوم تی وبوس کړي هغه نور چا چور لوبنه ور کول هغه ته ویل بس هغه ځکه بیا د قریش د مشرانو فیصله وکړه چې الله تعالی زموږ فیصله وکړه بس د زمزم اختیار دا چې څومره دینو دا به تاسو سره نو هغه کاهنی ل بیا دی ولا نړه او واپس شو د قرنګي د زمزم د ابو فیصله وشو نو چې کله حضرت عبدالمطلب سره د قریش جګړه کوله نو د بچی نو د یو بچو نو دا الله تعالی ته نظر اومنو چې الله تعالی مال لس بچی راکړه
نو زه به پکې یو څه کوم دا به زه د الله تعالی په لاره کې قربانو. هغه ټیم کې الله تعالی خو دې نه دغه کو د بوتانو په نوم باندې دی دا نظر او نیاز کو د قرنګي د کاکا خیل قبیله نه ده د دې هم یو داسې واقع مشهوره ده و د دې چې کوم مشر نیکه بابا او هغه لم الله تعالی ولس ځامن ورکړو لس وانو ودونه وکړه او صحافت دا سراغه چې هغه ټول ځامن الله تعالی یو د کاکا خیل سه نو واغسته ټول مړ شو. کاکا خیل سه خپل د لس وانه انګیان دی راجمع کړی ورته ویل چې یاره زما خو تاسو نور څه وس نه کیږي او زبر دې چلو کوم چې تاسو ځای خپل پلانونه کړه هغه وینا خپل سقر ته ویل موږ تعالی بل واده کوو هغه بل واده ورله وکړو خپل منځ کې دا فیصله وکړه چې کم مشر زوی د کاکا خیل سره کېدو نو هغه سره بس کوي مشره زنانه به انګور چې نو دا به سره نکاح کوي د قرنګ انګوریان ورله بل واده وکړو او دا غي یو زوی کېدو بیا ورله الله تعالی لس زمان ورکړه نو کله نه کله داسې اتفاقیات وشي او هغه لس انګیان ور سره ودونه وکړو وس چې دا کم کاکا خیل د سمره غټ خاندان دی دا ټول دا غي نه خوښ نو د قرنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح بابا الله تعالی سو ورکړه لس زمان ورکړه هغه لاړو د حبل چې کم بوتو د دی هغه سره فال راويستو چې وس کم یو بچی چې دینو دا قرباني کړی شي. عبد الله سے پدیو کې ټولو نه زیات خيستا او د ټولو نه زیات چې دینو صلاحیتونه ولو او د دې تاریخ کتابونو دا لیکلي دي چې د دې نظر او د فال راويستو طریقه دا و چې د حبل هغه بوتو د دې سره غټ یو کوی دیو بچ کم نظرانه کول دا به هغه کوی ته شته او هغه د حبل بوت سره به وکسان ناشتو دیو سره بغټي غټي پیالې وي او چې چا به د فال یو ځل راويستو نو د دې چې کم انټري ټیکس وکنه انټری چې کم پیسې وي هغه تقریبا 100 درهم به ورکول او هغه سره به یو اوخ به چې دینو دا به نظرانه د پاره ومنو نو بیا به ورتاغي او کسان من جواران چې کوم د دې بوت هغه ورته اجازه ورکو چې تاسو چلو کوي وس خپل فال راوباسي. نو حضرت عبد المطلب صاحب چې کله فال راويستو نو هغه د حضرت عبد الله صاحب په قسمت کې راوخته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلان نو بس هغه خو نظر منلو او دغه خلک سیونو دی قران کې وایي کنه والذین اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وچا چې د الله تعالی نه علاوه نور څوک الله تعالی سره شریکان ګرځولي نو دوی هغه سره داسې مینه لري لکه څنګه چې الله سره لري نو بس هغه به خپل نظر چې دا به پورا کاو. عبد الله سے بيد لاس نونی دو صفا مروه ته بوتلو چې دقل ته ذبح کی قریش چې ولیدو عبد المطلب سے ته ویل دا شلمکو بیا په نن خبره باندې بخلک سي چل کی خپل د زامنو نظر به منی او سچل بکی حلالای به نو دا غي د پاره بیا غي را جمع شو و وس چلو کو نو ورته حجاز کې په مدینه منوره کې او خزوه تقریبا قطبه نومو او ډیره زیاته او خيار و دی ویل راځي دا غي نه مشوره والو چې هغه خياري مونږ ته مشوره راکړه نو په غي باندې به عمل وک د قریش خلک د عبد المطلب سره لاړو چې کله مدینه کې وکتل نو اخذ خیبر ته تلیوه خیبر ته پسې لاړه هلته اخذ ورته دا مشوره وکړه وستاسو په ریواج کې د یو انسان دیت څومره ده هغه ورته ویل لسو خان د قټیمه پوری د یو انسان دیت څومره خون بها څومره لسو خان هغه ورته ویل تاسو به یو طرف ته لسو خان کې بل طرف ته عبد الله صاحب کې او هغه پوری به تاسو فال دغه کوي چې تاسو نه الله تعالی رضا شي او تاسو دیت شي دین هغه قبول کړي په دغه باندې فیصله وشو. عبد المطلب صاحب عبد الله صاحب راوستو او یو ځل فال وشته د لسو خانو فال د حضرت عبد الله صاحب په قسمت راوخت بیا وشته بیا تقریبا 90 ځل چې وشتو نوم به د حضرت عبد الله صاحب راخته په لسم ځل باندې چې وشته سلو خان چې کله پورا کړه نو بیا د اوخانو نوم راوخته او حضرت عبد الله صاحب چې نو دا بچ خلکو ډیر زیات خوشاله شو یاره عبد الله صاحب پاتې شو او هغه ټیم کې د ځوان ډیر زیات وی قیمته مو ځکه د جنگونو زمانہ او چې چا سره بزوان نو هغه خلک ډیر زیات کمزوري ګڼل کېدل. عبد المطلب سے پدې باندې تسلی ونه شو د درې سلور زلې د فال دغه کو فال د لس وصلو خان راوخته او د قرنګي حضرت عبد الله صاحب شیدنو د الله تعالی بچ عبد المطلب صاحب سلو خان شیدنو د قرباني کړو حکم وکړو چې د دین انسانانه مخره او زناوره مخره دا خوراک چې د کم سل او خان غضب حکړی دای پټول ارسب په ټول انسانانو سره په حیواناتو باندې مخړ او دا غي نه بعد غیلان وکړي چې نن نه بعد بزمګه خون بها سمري دا به سل او خانه او اقر رواج به په عربو کې جوړ شو اسلام هم بیا دا اقر رواج چې څه وکړ هغه جاری وساتو وس د یو انسان چې څوک مړ کې دا غي دیت به سمري
دا بسل اوخاني. نو عبد الله صاحب په دغه ټیم کې چې کله دا قرباني وشو عبد المطلب صاحب نیولې ول لاس نو را روانو کعبه ته چې کله را ورساو ورقه ابن نوفل چې کوم مشهور نصراني عالم تورات او انجیل د دوانو ډیر لوی عالم او علم حاصل کړو د خور په کعبه کې ناستو هغه چې کله عبد الله صاحب ولیدو عبد الله صاحب ته ویلو ما سره نکاح وکړه که څنګه چې وستا په دغه کې الله تعالی او خان دغه کړه قبول کړه نو دغه رنګ او ځان ته باندې قربانوم سکم زتا ته ځان دغه کوم ته ما سره نکاح عبد الله صاحب ورته وینا زبد پلار په خوخه باندې نکاح کوم په دې نن زمانه کې چورته ارینج میریج ویل کېږي زه لو میریج نه کوم بلکې ارینج میریج کوم نو د هغه نه بعد حضرت عبد الله صاحب نکاح چې دنو دا امینه بنت وهب چې دا بنو زهره بن کلاب داغي نو داغي سره نکاح وشو او کله چې نکاح وشو د حضرت امینی بیبي ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمل منتقل شو نو حضرت عبد الله صاحب بیا راغی او د ورقه ابن نوفل خور ته ویله اوس دوانه نکاح کو هغه ورله جواب ورنک هغه ورته ویل یاري چې تا خو اول کې ویل چې ز پتا باندې ځان قربانو مو ځان درته در کوم اوس ته ما سره نکاح نه کی هغه ورته ویل د دې هغه ټیم کې چې ماته لیدلې وي وستا په دې تندې کې یو داسې د نور یو ټکیو او دا ټکي تاریخ کتابونو لیکلي دي چې دا داسې ولکه دا اسنی یا زناور د دې چې دلته کې کم سپین خالی وي د قشان حضرت عبد الله صاحب په ملا کې چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اثرات وو نو دا بسو د عبد الله صاحب د تندې په پړقېدو وی عقب تندې هغه ټیم کې ستا پړقېدو اوس چې دین هغه نور پتا کې نشته ستا پرې مخ کې وځو ستا سره نکاح نه او د تاریخ بعض روایتو داسې لیکلي دي چې عبد الله صاحب چې دینو دوه نکاحونه کړیو یو ځل داسې په خاوره کې سره خټو کار کاونو د په بدن باندې خټه لګېدلې و وی خپل غبلې بیبي ته ویل راځه دا ضرورت پوره کوو هغه چې وکړه عبد الله صاحب چې دینو خاوره په بدن باندې هغه ورته نه بیا عبد الله صاحب غسل وکړ هغه زنانه ورته ویل راځه هغه انکار وکړ حضرت امینی بیبي خواله لاړ او د قرنګي الته چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حمل ولګید د مور په خېټه کې واپس راغی قزنانه خواله دوی کور والا خواله هغه ورته ویل وسنه یا قټیم کې چې ستا په دې جسم په دې مخ کې کم نورو نو هغه اوس پتا کې نشته نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلار حضرت عبد الله صاحب سره مختصر شان تاریخو د دینه بعد بیا حضرت عبد الله صاحب د تجارت په دغه باندې د فلسطین ته لاړ غزا ته او الته کې چې د تجارت لپاره لاړ نو د بیمار شو واپس کې د راغې مدینه کې خپل د ماما خېلو زیته بنی نجار او الته تقریبا یوم یا شو او بیا حضرت عبد الله صاحب چې دینو دا وفات شو د حضرت عبد الله صاحب د بیماری خبر چې کله عبد المطلب صاحب ته ورسېدو نو هغه حارث چې د مشر ترو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ولېګلو مدینه ته او د مدینې نه هغه چې څنګه رسیدو بیا عبد الله صاحب وفات شوی او تقریبا په دار النابغه الجعدی په دقه کې چې دینو عبد الله صاحب چې دفن کړی شوی دا د تاریخ هغه صحیح ترين روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا شوی او دا غینه مخکې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار حضرت عبد الله صاحب چې دینو دا وفات شوی بعض روایت د تاریخ داسې دي چې عبد الله صاحب اله وفات شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 28 سال په بعض روایتو کې و میاشتې او په بعض روایت تاریخي روایتو کې دا 2 میاشتې راځي خو دا ټول روایت چې دینو دا په دی وجه غلط دي چې قران کریم دغه یو روایت چې د حضرت عبد الله صاحب وفات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیدایش نه تقریبا 4 میاشتې مخکې دا شوی داغي دلیل دا دی چې الله تعالی په قران کې فرمایي الم یجدک یتیما فآوا مونږ تاسو بیا مونږ یتیم انسان یتیم کله چې کله پلار وفات شي نو د قرنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار حضرت عبد الله صاحب په دغه سفر کې بیا وفات شو او د قټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو دا نو پیدا شو د دینه بعد په عربو کې یو ډېر زیات لوی واقعه وشو هغه تعامل فیل ویل کېږي فیل واقعه الفیل ویل کېږي او عربو کې بچ کله صداسي واقعه کېده چې هغه ډېر زیاته مشهور ونه د تاریخ او د کلندر داسې نور څه حساب کتاب نو خلکو باغه مشهور واقعه چې دن هغه بنیاد وګرځا او داغه نه به دغه کاو نو تقریبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه 2 میاشتې مخکې دا واقع شو د یمن یو بادشاہ ابراهی نومو هغه په خانه کعبه باندې حمله کول او غوښتل د لپاره چې د خانه کعبه ختمه کی
او یمن چې دینو د خلکو چې د مرکز جوړ کی هغه چې کله د حمله وکړه د هغه بیا تذکرہ په قران کریم کې سورۃ الفیل په نوم باندې شوی ده حمله د پاره هغه راغی والله تعالی مرغان راولېګل د هغه په ذریعہ سره الله تعالی دا هغه ټول فوج چې دین هغه سکو غرق کو نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه مخکې یو داسې لوی واقع شو نن زموږ د خطبه چې دنو دا دقیق پوری شو ان شاء الله تعالی پاینده خطبه کې به مونږ د پیدایش نواله تر دا سلويخ کارو پوری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوندۍ کې کم غټ واقعیت شوې دي د قبوایو او د دې خطبه د دې سیرت د بیانولو مقصد دای چې مونږ تاسو دا عزت مخکې خطبه کې مونږ دا ویلو چې مونږ تاسو دا عزت کو ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ سره پیغمبر دی مشر دی او رهنما دی نو که چرته موږ تاسو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تاریخ نه پته کنه خپل د نیکه باباګانو د قصور ته پته نو بیا زموږ استادو د مسلمانۍ معیار چې دینو دا ټیک نه دی خپل د نیکه باباګانو د دې تاریخ یاد ساتلو خبره ده چې انسان خپل خاندان یادي خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او صورت دا ټول چې دینو دا یاد ساتل چې دی دا یو مسلمان د لپاره ډیر زیات ضروری دی او دا د محبت نه خده د کم چا سره چې د انسان محبتي دا هغه چې دینو دا حالات ژوندۍ دا انسان معلومول غواړي چې یاره د پلان کې سړی سو کو بیا په دې پس انسان جستجو کوي نو زموږ استاد لپاره ټول نه ضروری سره چې زموږ استاد مینه بل چا سره زیاتې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره نو د دې وجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت چې هغه دوه حصے دي یو دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خاص دی بالکل هغه به مزد کول غواړي د محبت په بنیاد باندې او بل هغه سیرت چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه زموږ استاد لپاره نمونه ګرځیدل دا او موږ تاسو ته پاغي باندې عمل کول حکم دی نو هغه به موږ تاسو زده کو او پاغي باندې بیا عمل کول کوشش هم کو نو دا به زموږ استاد بیا د کامل مسلمانۍ چې تقاضا داسره نو د دې د وجه نه په وخت باندې شرکت کوئ ان شاء الله تعالی